هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، هر انسان دا غواړي چې زه د ګناه نه بچ شم او زه نیک کارونه اختیار کړم. په ګناهونو باندې انسان مختلف وجوهاتو باندې آماده کیږي. ډیر ګناهونه داسي چې هغه د شهوت د وجې نه انسان هغه ګناهونو طرف ته توجه کوي، او ډیر ګناهونه داسي دي چې هغه د انسان د حسد په بنیاد باندې کوي، او ډیر ګناهونه داسي دي چې انسان د بغض په بنیاد باندې هغه کوي. او د دې ټولو ګناهونو د پاره یا د اکثر ګناهونو د پاره چې انسان کې بغض ولی پیدا کیږي، انسان کې حسد ولی پیدا کیږي، او انسان کې شهوت ولی پیدا کیږي، د دې لپاره به خپل سبب او لار د داغي د وجې نه انسان کې بغض پیدا کیږي، او انسان کې شهوت را پیدا شي، او انسان کې غضب را پیدا شي، بغض پکې را پیدا شي. د دې ټولو وجه هغه غصه ده. غصه کوم انسان چې غصه ډیره کوي نو د دې د وجې نه ډیر ګناهونه په دې کې پیدا کیږي. اوس غصه څه ته وایي او غصه کوم ځای کې جایز ده او غصه په کوم ځایونو کې ناروا ده او د غصې وجوهات څه دي او غصه په څومره حده پورې کې او کم ځای کې به غصه کې او کم ځای کې به نه کې. او د دې متعلق د بزرګانو یو څو واقعات بدنن بیان کې تاسو ته بیانېږي، چونکه هر انسان له غصه ورزي او د الله د طرف تم د غضب او د غصې نسبت شوی دی. پیغمبران هم په ډېرو خبرو باندې غصه شوي دي، اولیاء کرام او نیکان خلق او مور او پلار مخکلو بچو د غصې کوي. او دا شان عزتمند یو طرف ته شریعت کې غصه جایز ده او بل طرف ته ناجایز ده، نو د دې څه حدود دي دی باندې ځان پوهول پکار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یو سړی را ویل جی ما ته مختصر نصیحت وکا. مختصر نبی علیہ السلام ته اوصنی ولا تکسر علی، جس وصیت راتو کو نصیحت راتو کا خو چې ډیر وګد نه، مختصر وصیت نصیحت راتاو کا. نبی اسلام ورته صرف یو ټکی ویل، لا تغضب، بیجا غصه مکوا، بیځای غصه کېږه ما، او هر ټیم غصه کې مګرځه. بعضې کسانو ته عزتمندو ځان غصه نه ښکاره کېدل هغه ته دا ښه صفت ښکاري. وایي ماله الله روب را کړی، زما نه هر سړی یریږي او ښځه او بچي رانه یریږي، او زما مخې ته بچي خوله نشي کولاولی، او زما مخې ته ښځه کش کړپ نشي کولی. وایا دا ښه خبر ده که نه؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حلیم او بردبارو
او غصه به مولا ورتله د نبی علیہ السلام اننګي به وی سره شو او بدل بشو خو نبی علیہ السلام با د ذاتی امور د پاره د ذاتی کارونو باره کې چاته غصه نه کوله نبی علیہ السلام به د دین په کار باندې ډیر غصه کېدو چې اسلامی قانون به مات شو او د اسلام ستوهین به وشو یا نافرمانی به وشو نو هغه ټیم به د نبی علیہ السلام رنگ بدلیدو او صحابه کرام وی موږ به د نبی علیہ السلام په مخ باندې غصه محسوسوله او ښکاره کېده نو دا شان عزتمند غصه خشم دی غصه بد شم دی هر یو سیز اعتدال سره خوان کوي میانه روی سره خوان کوي زمون دینم صراط المستقیم سیده لار ده کګلیشونه پکې نشته افراط او تفرید پکې نشته زیاتواله او کمواله پکې نشته د دې امت د پاره الله میانه روی خوخه کړی ده درمیانه توسط نو نبی اسلام هغه سړي ته مختصر یو ټکی کې نصیحت وکړه لا تغضب غصه مکوه بیجا نو زموږ د پاره بدی کې ډېر لوی نصیحت دی دا یاد لري عزتمندو غصه انسان کې ډېر بیماریاں را پیدا کوي او ډېر ګناهونو طرف ته انسان بوزي او غصه انسان کې ولې را پیدا کیږي نو د دې مختلف وجوهات وي نو هغه وجوهات باندې ځان خبرول پکاره چې انسان دا کنټرول کیږي نه غصه فطری چیز دی کوم انسان لچ غصه نه ورزي دام خبره نه ده او کوم انسان لچ هر ځای کې غصه ورزي دام خبره نه ده چې کوم انسان الله رب العزت غصه فطری چیز پیدا کړی دی که انسان کې غصه بالکل نه وي نو دا انسان به ډیر بے غیرت وي د خزی ته د لور ته د مال ته د خپل خپلوانو ته د جمعات ته د دین ته واچا الله اچولې د پروام نه اوس مونږ وایو کنه چې د کارو شي وی پلانې سړی ډیر بے غیرت دی تاسو ونه کو دا خپل کار نو دا دغه زینو کې چې کوم ځکه شریعت ستا د مال ستا د عزت او ستا د نفس حفاظت پتا باندې ضروری کړي دي پدې کې چې کوم سیز رکاوټ ګرځي نو الته انسان د پاره غوسه کول جایز دي بلکې انسان له غوسه کول پکار دي ستا مال باندې یو انسان حملو کی او تبصفل ذکر کې سبحان الله الحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر او سبا چې کوم دې به خیر تناستی ورور او دکان وړو خو بس مونږ ویل غلدي زیار غوسه کول خټه نه دي نو ځکه مرته سونه ویل دا خو نه نبی اسلام و چې چانه مال پټیږي او په دې وخت کې دا په غوسه کې رااله چې غوسه کې رااله دا حمله کوي او د پاغ سړی حمله وکړه او هغه په زور ور شو دای او وجلو وې دا سړی شهید مړ شو مما تدون ماله فهو شهید څوک چې د مال په سلسله کې د خپل مال د عزت په سلسله کې مړ کړي شو نو وې دا شهید مړ شو دلته ګوره د غوسی شهادت سره دا ور کړي یا میدان جنگ د تاوانی کافر حمله کوي او تور ته سبحان الله ذکر کوي پیر صاحب د ځان نه جوړ کړي نو دغه ته عزتمند دغه د حمله وخت دی دغه د بهادرۍ وخت دی دا د مقابله وخت دی نو زمونږ دین ډیر عجیب سیس چې کم خصفت دی هغه دین کې خامخا جایز دی او چې کم سیز انسان ته نقصان رسي کم شي هغه دین کې خامخا سره درجه کې باغی باندې رد شوی دی او داغي مذمت بیان شوی دی نو دی وجه نه عزتمندو غوسه چې کله انسان شي به د نه ډیر زیات ګناونه کوي به دا پزان باندې نه پوي به دا کنزل کوي به دا جنگ کوي د جنگ نه چوڑان شي به قتل کوي نو ګوره دا ټول ګناونه دی غوسه سره تړلي دي که انسان له غوسه نه ورزي نو به کنزل نه کوي او چې کنزل اونکی نو بس به جنگم نه کوي او چې جنگ اونکی نو به قتل تم نوبت نسی خو چې کوم انسان یو ځل کنزل وکړه نو بس به د دې دویم قدم دی لاس چول او دریم قدم دی به مرګ یا بزان وجنی یا ببل وجنی بعضی سړی او دی کې لیونتوب راځي تاسو به کتلی بعض سړی غوسه شي نو چې بچا باندې زور نه رسی نو ځان له ډغرې ورکی دیوال سره د ځان دشمن شي یا مثلا پلار سره جنگ راشي نو د دیوال نه سر وي نو غوسه شي نه دی عزتمند دی وجنه یو حدیث کې راځي سباب المسلم فسوق
وقتاله کفر وی مسلمان ته کنځلې کول وی دا لویه ګناه ده او دا د فاسق سړي علامت ده او منافق سړي علاماتو کې مرাজি چې وایذا خاصم فجرا چې کله جنگ شروع کنځلې وکړي دلیل سره خبر وکا چې کوم ځای کې د غصې خبرې الته غصه وکا خو کنځلو ته نوبت مبوسه ځکه هر سړی مور خور باندې خپکی تلاړ شه یو چرګ باندې حمله وکړه داغي بچي به تاسو باندې حمله کوي او د مسلمان قتل کول وې دا کفر دی نو ګوره غصه کله انسان کفر ته ورسي چې کوم انسان بل مسلمان وجني او د دې مسلمان قتل دا روا وګڼي او حلال وګڼي په دې سره دا کافر کیږي اسه قتل کفر نه دی خو چې کله انسان دا حلال وګڼي چې مړه د سر د وشتو دی او دې کې هیڅ ګناه نشته نو دغه خبرو سره انسان د ایمان نه خارج کی ځکه ته د اسلام د یو حکم انکار کې نو دی وجنه عزت مندو د غصې نړۍ بیماریانی او ډېر ګناونه پیدا کیږي یو بغض پیدا کیږي انسان سره چې کوم انسان ته غصه شوي خامخا به هغه سره بغض پیدا کیږي نو ګوره غصه ځان له حرامه ده او چې غصه دی وکړل او بغض دی پیدا شو نو بل ګناي جنم را وکړل بل ګناي را پیدا کړل او بغض هم دی پیدا شو نو دی وجه عزت مند بغض شو او بل بیماری د غصې نه پیدا کیږي هغه ته وي حسد کینا نو دا ټول د غصې د وجه نه دا بیماری نه پیدا کیږي نو د کوم انسان چې په غصه باندې کنټرول وي نو بس بیا د غضب تم نرسي ګنا او حسد تم ګنا نرسيږي نو دا ټول ګناونه عزت مندو د غصې د وجه نه پیدا کیږي او قران کې الله رب العزت چې کم خلق غصص کی دا غوي صفت کړي دي الله رب العزت د نیکانو خلکو تذکرہ کوي ول کاظمین الغیظ وی نیکان بندگان هغه دي چې خپل غصه کنټرول کی او غصه اوس کی والعافین عن الناس او خلکو ته معافیم کوي والله يحب المحسنين او به په پاسه احسانم کوي دا ډیره اوچته مرتبه ده دي تا رسیدل ډیر غانی چې غصه مونږ کی او به چې چا غصه کړي هغه معافم کی او به چې چا غصه کړي هغه سره سنیکی او خیرخواهی مو کی نو دا خو ډیره لوی خبره پرن سبا زمانه کې داسې خلک ډیر کم دي او که څوک داسې پیدا شي نو خلک هغه ته غلط القابات وایي مړه دا وایي چې بې غیرت دی او دا د چا څه کولی نشي د ذکر ست خلک داسې تانی ور دی بزرګانو کې یو بزرګ دی یاد امام حسین رضی الله تعالی عنہ پنوسو کې یو نوسه د زین العابدین امام زین العابدین یو بل بزرګ بارا کې دا قصه مشهور ده و یو ځل یو وینځه و یا غلام نو هغه ست ترکاری راغسته ودل راوړله انسان دې کمزور دی کله تیندګ خوري او خپې سپورون خلی را پریوز نو هغه ټوله ترکاری په هغه آقا باندې واړوله توې کړه په نو سوچ کوه چې یو غلام پتا باندې ګیله صبح غزار کی څومره انسان غوسه کی نو چې پوره ترکاری د باندې را غزار کی نو خلق خپل خذل په دې خبرو باندې طلاقونه ورکي خپل بچول چې کوم دې کنځلې ورته کوي نو به چې د پردي بچي د سره داسیو کې څومره د انسان زیاته غوسه نو چې ده وکړه نو په خواني غلامان او وینځي غم قران خوانه وي او په خواني بزرګانو په قران باندې عمل کو قران په باغی باندې ډیر لوی اثر کو نو فورا ورته دا آیات ویل والکاظمین الغیظ وی قران کې الله وی چې د الله خ بندګان غدي چې غوسس کی هغه ورته فورا وی کظمتو ما غوسه اوس کړه بس چې هغه ته پته ولګي چې استاد می سور کې شو به ورته والعافین عن الناس وی نیک سړی یو بل کارم کوي چې کله غوسه اوس کی نو به معافیم کوي نو به وی عفوت لك زبس معاف مم کړي خبره ختمه صرف غوسه مې ورته ونس کړه یعنی د زړه نه مې درته معافي وکړه او د زړه کې مې درته څه خبر رانه لا یا کراغلی ونه بس ختم میکړه هغه ورته به وی الله صفات درم بیانې والله يحب المحسنين چې چاله غوسه ورشي نو په کاردار چې معافیم کې او به هغه بل سړي سره سخی ګړه موږي او ته ډیره چالاکه او ډیر چالاکه هغه ورته ایزا د الله د پاره مې شکم دې آزاد کړي داسې عجیب خلک ولی به د صحابه او د نیکانو اولیاء تذکری الله قران کې نه کوي چې هغه په الله باندې داسې فداو چې عزتمند د خوشحالي په وخت کې نه د غصې په وخت کې به خیراتونه کول
او په حق کس باندې به کو چې کم کس به د دوی خلاف او مخالف او یو قسم دشمنو باغی باندې به احسان کو. الله ته د دې د اداګانې راخوښې شوې. نو دی وجنه الله رب العزت قرآن کې وایي چې الاولیاء خلق چې کم دي دقه متقین خلق دي. او بل ځکه الله رب العزت یو حدیث قدسی ده وی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، چې زما دسی اولیاء و بندگانو سره څوک اذیت ورکي او دشمنی کوي او هغوی پریشانه کوي، الله رب العزت وی هغه خلکو سره زما اعلان جنگ دی. د ولی د الله ولی بعض وخت خلک د نیکانو خلکو له امامانو له یا داسې خلک چې مثلا هغه خوش اخلاق وي، خلکو له تکلیف زیات ورکوي، مړه وي څوک یې تپوس کوي او څوک یې تپوس کوي. نو عزتمندو د داسې خلکو تپوس ډایرکټ الله کوي. او د کوم سړي چې صدر تپوس کوي کیدای شي صدر روزګار نه تپوس یې ونه کي، او تانیدار تپوس کوي کیدای شي تانیدار روزګار نه په دغه ورځ، نو بچ بشي. او د الله نه خو په یو ځای کې نشي بچ کېدی، د الله نه څوک نشي بچ کېدی چې صحرا کې یو څوک هم نه او داسې طریقې سره به د الله گیر کې چې حیران وي. نو دی وجې نه عزتمندو غصه خپل کنټرول کې ساتل پکار دي. د غصې یو بل وبال دا وي چې د انسان یو ځای کې غصه وکړي، نو د غصې د وجې نه کله ناکله د چا مال ضایع کړي، حملې پې کړي، زخمی کړي، نقصان یې ورته رسولی. نو دا یاد لرئ داسې ټایم کې چې غصې نه بیا وروسته ته توبه هم کې هغه ستا توبه نه قبلیږي. نیمه ګناه دې معاف شي، نیمه ګناه دې بیا هم په سر باندې پرته وي. نو د غصې د وجې نه ډېر نقصانات کي. او چې کوم انسان غصه کنټرول کي نو بس هر څه وشو. که د غصه کې رالی او د چا د مال مثلا شیشه دې چاله ماته کړه، دروازه دې چاله ماته کړه، سر دې وله مات کو، بچی دې وله زخمی کو، څه مال دې پټ کو، او دغه رنګې څه کاروباري چیز دې هغه دې وله ضایع کو، او بیا ته وروسته وایي یا الله ما غصې کړي تی راته معاف کړي. په دې باندې دا نه معاف کېږي. د غصې ګناه دې معاف شو، خو هغه مال چې دې ضایع کړی دی نو دې وجې نه دا بیا دا ناقصه توبه ده. ته به بیا هغه کس ګورې د هغه نه هغه مال معافي به غواړې، که هغې درته نه معاف کوي د هغې د ادایګي کوشش به کوې، هغه له به د هغې رقم او قیمت ورکې، هله به معاف کېږي. نو دې وجې نه عزتمندو اکثر ګناهونه او څومره دا فسادونه چې جوړېږي نن سبا د غصې نه یو لیش به نه او غصه به اسمان ته رسي. یو ځل یو لنډی شان چې کوم دی غصه شوی و، نو هغه کسانو ته ډېر غصه و، او ورته وایي ته دومره شانې او دومره غصې کې، هغوی تا ته پته نشته، وایي زه دومره لاندې ځمکه کې مې یم، څومره چې بره یم دومره لاندې. نو بس هغه ځمکې نه م غوزه راکاږي. نو بهرحال عزتمندو او غصه کې چې راشي د انسان په خوله باندې ډېرې د ناشکرۍ خبرې راځي، او انسان ډېر ځان تورزن ګڼي، او زه به داسې وکړم، حالانکه هېڅ هم نشي کولی چې هغه ورپسې رامنډه کړي دا بیا وروسته منډه وایي، او خبرې څومره کوي ځان ګناهګاروي. نو غصې عزتمندو ښه شی نه دی، او په غصې نه کولو باندې الله رب العزت ډېره لویه مرتبه انسان له ورکوي، او دا شان عظیمه بدله ورکوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د یو حدیث مفهوم دی چې د قیامت په ورځ باندې به یو کس الله ته حاضر شي، الله رب العزت به فرشتو ته وایي د امتحان واخلئ او د دې حساب کتاب وکړئ، او بیا به الله ته فرشتې حاضر شي. الله به دې تپوس کوي د دې حساب کتاب څه حساب دی؟ وایي چې د سره مونځونه نشته، او د سره روجي نشته، او د سره حج او عمرې نشته، د سره ذکر او عبادتونه مثلا د بدني او مالی عبادتونه به ذکر کی، وی یا الله دا د سره نشته. وی د سره چې کوم دی بل څه نیک عمل شته، وی او یو د کې یو خاص نیکی د سره شته، یو سپیشل نیکی د سره شته. یو دا دی چې د سره بچا زیاتی وکړله د به هغه کس معاف کو، معافي به یې ډېره کوله. مونځونه ورسره ډېر نشته، خو د معافۍ د ده په عمل نامه کې ډېر لیکل شي فلانې معاف، فلانې معاف، فلانې معاف، فلانې معاف، معافي به یې ډېره کوله. او دویم دا دی ملازمینو ته ویلو چې کم کس راشي او هغه باندې زما قرضی او د هغه وس او استطاعت نه نو هغه قرضه ورته معاف کوئ. دا به دې کې دا خپل حق به هغه ته پرېغوستو. نو الله رب العزت صرف په دې صفتونو باندې وایي دا غصې به یې نه کولی، هغه به ورته معافي وکړه. نو الله رب العزت وایي چې ښه د کې دومره لوی صفت دی چې د به حقونه معاف کول، نن ما خپل حق عذاب ورکول دته معاف کړه.
چې د معافي کول د خلک معاف کول زدا معاف کوم د خپل حق پرې غوستو زه ورته خپل حق پرېږدم عذاب ولا نه ورکوم. نو بعض وخت عزتمندو یو وړوکی عملي خو انسان ته په هغې باندې لویه مرتبه میلو شي. او پخواني خلکو به باقاعده د دې دپاره مجاهدې کول. انسان نه به غصه څنګه وځي، انسان نه به تکبر څنګه وځي، انسان نه به حسد او کینه څنګه وځي. دې دپاره به صوفیه کرامو او غټې غټې خانقاهونه به جوړ شوي. خانقاه به هغې ته ویله او خانقاه ته به تلو خلک به هغوی کې چلې تېرولې لکه څنګه تبلیغ والا اوس ګرځي. دوی خو د تبلیغ دپاره هغه به د ذات دپاره ګرځېدو. نو هغه به خانقاه ته لاړو مشر پیر صاحب سره به یو چله تېره کړه، هلته به یې مونځونه په ټیم شو او عبادتونه به په ټیم شو. خو نور دراصل پیری دې ته ویلی کېږي چې انسان نه اخلاق رذیله ختم شي. صرف ذکر کول پیری مریدی نه ده، ګوره دا یاد لرئ. طریقت دې ته ویلی کېږي چې انسان کې کم باطینی خباستونه او ګناهونه دي داسې طریقې سره د ده نه لرې شي. مثلا د ده تکبر ختم شي. اوس شروره غټې تسبیح پیدا کړي هغه کې نور هم تکبر زیات شي، هغه د عام کسانو سره خبرې هم بیا نه کوي. وایي زه خو پیر صاحب یم او زه خو فلان یم. او د پیرۍ مریدۍ اصل خبره دا ده چې تا نه کې باطینی صفتونه پیدا شي ښه او باطینی غلط صفتونه تا نه ختم شي. دا کامیاب پیری مرید دی. وایي نه دې ته طریقت وایي او دې ته به عزتمندو باطینی امور ویلو، دنه امور. زمون یو عالم تیر شوی شاه عبدالقدوس گنگوهی رحمت الله علیه په هندوستان کې گنگو علاقه کې دا اوسېدلو. یو لوی پیرو خو د ده بچي د ده د خپله څه استفاده او فایده ډېره وانغسته د علم بنیاد کې او د طریقت په لاره کې او د پیرۍ مریدۍ په لاره کې او د خوش اخلاقۍ په لاره کې. عموما چراغ تلې اندیره وایي د ډیوې لاندې تیاری. او زمونږ عالمان وایي اوس جدید دور دی د راډ د پاس هم تیاری، نور هم پکې ترقي راغلی. مخکې به لاندې تیاره اوس باندې هم تیاری. چې راډو لګېږي نو بره ته تیاری، بلب چې ولګې بره طرف ته تیاری. او مخکې به د ډیوې لاندې تیاره وه. نو مطلب دا دی مخکې به د عوامو بچي ګډوډو، اوس د مولیانو د ښو خلکو د تبلیغ والا د ښو خلکو بچي ګډوډېږي. الله دې موږ او تاسو د رسوایۍ نه وساتي او الله دې زموږ بچي زموږ د نیکنامۍ ذریعه وګرځي او الله دې زموږ بچي زموږ د بدنامۍ ذریعه نه وګرځي. نیکنامي دومره ښه څیز د ابراهیم علیه السلام الله ته دعا کړې ده. وایي زما خلیله څه غواړې؟ وی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین. خدایا پاکه په وروستنو خلکو کې زما نیکنامي پیدا کړه چې بدنامي مې نه وي، چې څوک را پسې بد ردې نه وایي. نو نیکنامي ښه څیز دی عزتمندو. او کله ناکله یو بد اولاد د انسان ټول نوم خاورېږي. نو د خپل اولاد ډېر خیال ساتئ. نو شاه عبدالقدوس رحمه الله د دې چې کوم زوی هغه د پلار نه ډېره فایده ونه کړله. نو چې کله پلار وفات شو نو بیا ولې ارمان ورلی چې هو زمونږ په دې مدرسه کې په دې علاقه کې خو زما د پلار د وجې نه ډېر لوی رڼاګانې وي او ډېر خلکو ته فایده وه او دا ځای پې آباد او اوس ګوره هغه ټولې رڼاګانې هغه مجلسونه هغه برکتونه ختم شو. نو زه زر وله سوچ ورلی او چا نه تپوس وکړو. دا نیک عمل عزتمندو دا وراثتي څیز نه دی، دا نسبي څیز نه دی چې دا بس دا د مال په شان نه دی چې پلار دې مړ شو مال تا ته پاتې او پلار دې مولا او ته به مولای. داسې نه ده. ته به هسې مولای او پلار دې مولا او ته به هسې ساده مولای. که خواري دې ونه کړه او محنت دې ونه کړله. دا په خوارۍ او په محنت باندې ده. هر سړی به ځان نه کوي. وی په خپل ځان ښېګړه وکړه غرمه شه په ښېګړې د ابۍ او د دادا. هغه ناوې چې په خپله ښایسته نه وي څوک یې څه کاندي ښایست د مور او نیا. دا ښایست دا د علم دا به ځان لکې. یو ښځه چې کوم دی ښایسته ده نو که لور یې ښایسته وي خلک یې کوي، که لور یې ښایسته نه وي څوک یې څه کوي. یو سړي واده کوو وایي لکه څنګه دی ورور یې ډېر ښایسته دی وایي لکه مونږ خو یې خور کوو په ورور یې څه کوي. وایي نه یار د خور خو یې دا پوزه لکه چینګه شان ده. وایي نه بیا نه کومه. ګوره هر سړي کې خپل ښایست په ځای باندې په کار راځي. نو شاه عبدالقدوس رحمه الله دې زوی تپوس وکړو د چا نه چې زما د پلار لوی چې کوم مرید او خلیفه دی هغه څوک دی چې زه لاړ شم هغه نه د پلار هغه ګمشده علم او هغه رڼا بیا راواخلم. ګوره د خپل پلار نه نږدې نه حاصلوله اوس ورسې در به در ګرځېدو. دا وجه دی وایي ګر کی مرغی دال برابر. په کور کې چې چرګ پوخ شي وایي هغه د دالو برابر
پردي کور کې سړی دال مخري ښځې ته وایي یار ناشنا دال پخ شوي ولته هغه وایي خدای ستا دا خواره خوله به چېرته روغه نه شي کور کې چېرته د چرګ صفتونه کوو د پردي د دالونو صفتونه کې نو کور کې چې چرګ هم پوخ شي ښځې ته وایي مړه دومره خوند یې نه و د خپل سیس خلک صفت نه کوي نو دې وجې نه دې ښاریان ویلي وایي ګرګي مرغي دال برابر د کور چرګ د دالو برابري نو خپل عالم پلار چاته عالم نه ښکاري ښځې ته خپل عالم خاوند هغه خاوند نه ښکاري خپل تبلیغي زوی د پلار د هغې قدر نه کوي چې دا زما زوی دی ګوره په کور ته په ټیم راځي سیروزه لګوي فلانې کې د دې څوک قدر نه کوي یا یو عام کس دی فرمان بردار دی په ټیم کور ته راځي کاروبار لځي او چا سره جنگ جګړه نه کوي پلار د دې بچو قدر نه کوي وایي مړه زما بچی بس هسې یو ګډه شانده او بس غلی ځي او غلی راځي خدایه شکر وباسه په دې بچي باندې چې اوس د بل چا جنگ راوړي بیا به څه کې نو دې زوی د دې عالم زوی ته چا وویل چې ستا د پلار چې کوم لوی خلیفه دی هغه په بلخ کې دی په بله علاقه کې دی بس د چې کوم دی سفر وتړل او سامان یې وتړل ویل ځم سفر له بلخ ته نو عالم ته یې پهله خط ورلېږلو چې زه تاله درځم ملاقات له پوی کړی نه و چې څه له درځم نو هغه ډېر خوشحاله شو چې زما د پیر صاحب او زما د استاد زوی را روان دی نو هغه بار سټاپونو ته او د کلي بار یې ورته مریدان راولېږل او دا یې ډېر عزت او اکرام سره وصول کو او ځان سره یې بوتلو بیا 2-3 ورځې د ده ډېر زیات اکرام وکړو ډېر خوراکونه یې پرې وکړل او ډېر ادب سره به هغه پیر صاحب دته ولاړو څپلۍ به یې ورته سمولې چې دا زما د پیر صاحب زوی دی د استاد زوی مې دی نو اخره کې ورته دا پیر صاحب زوی وي چې زه یو مقصد باندې راغلی ویل څه مقصد دې څه دی وایي زما مقصد دا دی چې ما سره د پلار علم او رڼا نشته دی او نن هغه تا سره تا نه هغه حاصلول غواړم او زه ستا مرید جوړېدل غواړم ویل ښه بس یکدم ورسره هغه پیر صاحب هغه طریقه بدله کړه اوس خو شاګرد شو که نه مخکې د پیر صاحب زوی اوس شاګردي اختیاروي ویل ښه ویل بیا داسې کوه سم د ساره دا مخامخ دا حمام دې لیدلی دی لکه اوس دا ګیزر لګېدلی پخوا به د اوبو ګرمولو دپاره هغوی داسې سموار شاني ښی او هغې کې به اوبه ګرمولې خلکو به پې اودسونه کول ویل دقه سموار ته به سم د ساره کښېني او د تهجدو ټایم نه چې راپاسېدې نو دې ته به لرګي ږدي او دا به بلې چې د اوبه ګرمېږي چې دا خلک پې اودسونه کوي هغه حیران شو چې زه خو د پیر صاحب زوی ما یکدم دا باندې دقه کار به کوي وجه دا نه عزتمندو د لوی خلکو اولاد کې چې کوم دی څه نه څه تکبر موجود وي که هغه د مال اعتبار صحیح که هغه د علم اعتبار صحیح څه نه څه ګمنډ عجب او تکبر په دې کې نو هغه پیر صاحب ویل چونکې دا ماله اصلاح له راغلی دی د دې اصلاح به کوم د ټولو نه اول دنه تکبر ختمول پکار دی دې ته ویل کېږي طریقت او پیری مریدي دې ته وایي او چې ته پیر صاحب له لاړ شي او لاسو سره ډک میلاو کړي او پیسې والي او هغې جب کې کښېږدي او درته وایي زه سبحان الله سبحان الله صرف کوو نور دې تپوس نه کوي چې اخلاق دې څنګه دي او غصه کې که نه کې او تکبر دې ختمیږي که نه د دې نه تپوس کېږي نو دا پیر نه دی دا ګڼ کپ دی دا ستا اصلاح نه کوي دا یاد لرئ عزتمند نو لکه د پنجاب دا پیران عزتمند پرتوک بنا چي او استا تربیت کوم الکه ته پیل خپل تربیت وکا اوس به هوا راشي کمیس به دی اوچت شي او لاندې باندې تاکال به ښکار شي بیا بس کې نو دین عزتمند او پیری د علم او عمل نوم دی هغه پیدا کارو هغه ته کېنول او چې سار بارانه غریب ګیره کې به کم پوکی به والیو او هغه د اور هغه سپرغي او هغه سيزونه به په جامې به ول سوري کړي وي او رنگ به ټول خړ شو ټول شپې به پوکی ورکو هغه دغه ته حمام هغه لرګو ته بیا د امتحان هغه سوچ دنه تکبر ختم بعض وخت کې سړی تاسې عجیبه کارونه چې ډېر عاجزۍ والا کارونه کوي بیا هم پکې تکبري لیکن به امتحان هغه چې دنه تکبر به وتی وي که نه نو د دې پیر صاحب په کور کې یو بنګیو موږ ورته جمعدار وایو چې کوم کور کې به صفایانې مفایانې کولې خزلې وغیره ګند به راغونډولو نو یو ورځ دی بنګي ته دا پیر صاحب وایي چې ته سهار تېرېږي نو داسې د دې زما د دې پیر صاحب زوی مخې ته تېر شه او ته بیا ګوره چې دا څه ریاکشن کوي څه رد عمل کوي بیا ما ته ووایه نو به چې سهار هغه بنګي د دې مخې ته تېر شو هغه ورته یو څو خبرې وکړي بله لار نشته چې ته زموږ دې مخې ته تېرېږي په هغې ولې نه ځي او دلته تېرېږي طبیعت دې راله خراب هغه پیر صاحب ته وایي چې سړي کې حسن لشه شته لا نه دتې وتې ویل ښه بس بله ورځ یې پې کار زیات کو ویل نن دا کار بم کې دا کار بم کې دا کار بم کې بیا بله ورځ بیا هغه بنګي مخې ته ورولېږلو وایي نن پې لږ سان ګند مې وروله چې ګورو چې څنګه شو چې پې لږ ګند ورویشتو نو سړی ښه شوي خو داسې بره شان یې ورته وکتل په غوسه کې ورته وکتل
هغه ویل جی سنه سلشت یو ته د خدای نیم پکې پاتې ده اوس هم سړی ته برک برک ګوري بس هغه بل ورسې بیا داسې سکارونه مارونه یې پې نور وکړلو د دې مقصد دا وي عزتمندو تکبر ډېره لویه ګناه ده او دا په خبرو سره په انسان نه نوځي یعنې خبرې زم ډېر تقریر کوم تم دومره تقریرونه دي اورېدی د ټولو مولیانو او دغه رنګې موبایل د سره د بیانونو نه ډک دی خدا دې عمل نشته نو دې دپاره باقاعده عالم سره وخت تېرې نو چې بله ورځ یې بیا پوره ګند ورغزار کړو او دې سړي څه ونه ویل او سر یې مروچت نه کړو نو پیر صاحب ته وایي چې شاګرد ډېر کامیاب شوی دی قسم دی ما پې ټوله ټوکرۍ ورغزار کړه او بر یې مو نه کتل دا ډېر ګران کار دی دا خبرې دي مونږ خو چاسې مخې ته څوک اخوا دې خوا تېر شي مونږ د ساده خیر شاه شیخه فلانې او ډنګرې او عجیبه عجیبه خبرې کوو او دغه رنګ عزتمندو پاسه وا او کېنه وا څوک یو شان اواز کوي څوک بل شان اوازونه کوي او غریب تباه دی مختلف اوازونه خلکو پسې وباسو وایي هغه پیر صاحب له شپې خوب رالی د دې پیر صاحب د بچي هغه پلار هغه خپل پیر له خوب کې رالی وایي د پیر صاحب نه یې ګیله وکړله الله به خبر کړو الله سره لاري هر سړی خبرولی شي په هره طریقه باندې ویل ګوره مونږ خو تا سره دومره سختي نه وه کړې لکه د زمونږ زوی سره دی چې سخته وکړله ټوله ټوکرۍ به یې د پاسه غزار کړه بس هغې نه پس سهار هغه ورته ویل بچیه زه اوس تا سره د پلار هغه طریقت لاره تا ته په هغې هم لاره باندې رالې اوس په نورو باندې خواري کوه او خپل کلي ته یې ولېږلو نو د تکبر د خلاصۍ دپاره به دومره کوشش کول نو د غصې د وجې نه انسان کې تکبر پیدا کېږي او دا شان عزتمندو تکبر لویه ګناه ده نو د دې نه ځان خلاصولو دپاره غصه خپله دباغول پکار دي بعضو روایتو کې راځي چې کوم انسان خپله غصه دباو کي وایي دا داسې مقام ته ورسېږي چې د فرشتو نه هم اعلی او بالا شي نو دې وجه امام حنیفه رحمت الله علیه عجیبه واقعات لیکلي دي کوم چې لوی کسان یې هغه ډېر خلکو چیړلي وي تاسو ګورئ د الله مرتبه د ټولو نه لویه ده نو د ټولو نه زیاتې خبرې الله پسې شوي 380 بوتان خلکو په بیت الله شریف کې ایښي او د الله خلاف وکړي 380 بوتان یې ورته ایښي دغه رنګې هر دور کې د الله نافرماني په دنیا کې اوس هم ګوره ډېره زیاته کېږي مرتبه د الله د ټولو نه لویه ده او د الله طرف ته خلکو نسبتونه کړي وایي پلانې لور ده او پلانې زوی دی او فلانې داسې دی دا کنځلي دي الله ته او بیا د پیغمبر مرتبه لویه ده نو ټولو پیغمبرانو څخه خلکو څه کړي دي محمد رسول الله سره یې څه کړي دي نو دغه رنګ عزتمندو نیکانو خلکو اولیاء کرامو سره هم خلکو سختې تېرې کړي یو طرف ته انعام د مولیانو د علماو د اولیاءو عجیبه ژوند دي عزتمندو یو طرف ته ورته خلک کنځلې کوي او بل طرف ته د سونې او د چاندۍ هارونه اچوي عجیبه ژوند دي دا د پیغمبرانو او د اولیاءو ټول داسې عجیبه ژوند او د دې مولیانو دا رزق داسې تس نسي لیکلی خواره واره لکه چرګې ته سړی داسې په لار یا توتي کې په لاس کې دانې ونیسي هغې زر زر وخوري او کله ورته داسې خواري وري ولي دا چرګه منډې وایي کله یو طرف ته کله بل طرف ته یو دانې پسې دغه رنګې د مولیانو دا رزق داسې تتر بتر لیکلی یو نوړی یو ځای کې بله نوړی بل ځای کې یو پلیټ یو ځای کې د حلوا او بل ځای کې چې کوم دی دغه رنګې د سالن پلیټ بهرحال امام حنیفه رحمت الله علیه خلق ډېر بدخواهان خلک ځکه چې دا امام اعظم دی لوی امام تیر شوی نو مالک د لوی امامانو لوی لوی دشمنان تیر شوي خلکو به چیړل را چیړل یو ځل یو سړي ورته کنځلې کولې او دغه نه د جومات نه چې شروع شو کوره پورې تلو نو امام صاحب سره یو ځای روان نو یو کوڅه کې د هغه او د ده لاره بېلېده نو امام صاحب ودرېدلو دې سړي ته وایي که نور زړه سپکې زما لاره بیا جدا کېږي نو دلته درته ودرېږم څه خبرې که راته کې راته وکړه دومره صبر نو عزتمندو حالانکې د ده لوی لوی شاګردانو او ټول علاقې والا به د ده ډېر زیات ادب کولو دا سړی به خلکو وجلی وي یو ځل یو سړی داسې درس یې ورکو دا څنګه چې تاسو ناست او شاګردانو ته درس ورکو یو سړی رالی مخامخ یو دیوال په هغه دیوال باندې تپارسنګ پروت و په هغې باندې پاسه وختلو هغه دیوال د پاسه ودرېدو ځکه امام صاحب شاته ویل چې دې ټولو خلکو ته زه ښکاره شم هغه سړی بره وښتو ده ته وایي ای فلانیه امام صاحب داسې بره وکتل هغه شاګردان هم داسې شاته وکتل چې څوک دی د لرې نه آواز کوي د لرې نه نیک سړي ته آواز کول دا بې ادبي ده پلار ته د شان آواز کول بابا تیز آواز دا صحیح نه دی ځکه زناورو ته خلک د شانه آواز کوي شانه به آواز نه کوي امام صاحب ته مولا صاحب ته او دا آواز نه کوي د شاته نه به آواز لوی لوی مولیانې خلکو د شاته نه آواز کوي کاري صاحب مولا صاحب فلانې صاحب هغه په موټر سایکل روان چې شاته وګوري درس به زه ورشي هلکه نو ته شاته ځله ګوري ځاته ګوله قلانې دې لګي
دی وجه نه ادب دا دی چې شاته نه چا आवाज درکو هغه ته مه ګوره دا آداب وکړي که تا ورته ونه کتل ګناهګار نه یې ځه په مخه دی ښه د لرې نه یې تیز آواز درکو ځکه دا خو تاسو د زناورو طریقه کوي هغه سړي بره آواز وکړو امام صاحب ته وایي ما ستا باره کې اورېدلي دي نعوذ بالله چې ته د حرام اولاد یې دا څومره خبر او ټول شاګردان یې راباسېدو سړی وجلو او رانیولې امام صاحب ته نه وایي ده یو سوال کړی یو اعتراض کړی او د هر اعتراض جواب یې زه جواب ورکوم که وایي دوی بچیا نه زما د پلار نکاح او زما د مور نکاح په فلاني سن کې فلاني کلي کې شوې ده او د فلانې زما د مور او پلار چې کله نکاح و په هغې کې ناست او هغې کې فلانې سړی اوس هم په فلاني کلي کې موجود دی ته ورشه د هغې نه تپوس کولی شي او هغوی به ګویي ورکړي چې او د امام صاحب د پلار نکاح فلانۍ ښځې سره شوې وه او موږ یې په نکاح کې ناست یو موږ ګواهانو نو ستا به اطمینان وشي تا ته چا غلطه خبره کړې ده شاګردان خو شاته پړسېدل چې دا خو زموږ استاد ته داسې خبره وکړله د شاګردانو مخکې دا ډېر لوی د امتحان وخت عزتمند امام صاحب نه بس خپل سبق وایي خپل سبق یې شروع هغه سړی چې په څنګ نه راکوزېدو او لاندې راپرېوتو او سټ او ورمې کې مات شو نو امام صاحب ورته وایي زما صبر دا سړی ووجلو زما صبر دا سړی مات کو نو شاګردان یې بیا خوشحاله شو چې ځا سره څه بدله خو ترې واغستلی شوه نو دې وجې نه نیکانو اولیاء کرامو خلکو سره ګزاره کوي نو امام صاحب به خلکو غوسه کو خو اولیاء به نه غوسه کېدل نه به غوسه کېدل خلکو ته پته وه چې امام صاحب د شپې ډېر عبادت کوي او د شپې خوب کم کوي یا بعضو شپو خوب نه کوي نو د ورځې به امام صاحب قیلوله کول او د ورځې به آرام کو نو یو سړي چې کم دی دا طریقه وکړله چې دا خوب ولا خرابو نو یو ځل غرمې ټایم کې رالی دروازې وټکوله دا به بالاخانه کې وده کېدو بره چت باندې نو داسې لاندې وله راکوسو چې لاندې وله راکوسو هغه صاحب ته وایي جي څه خدمت هغه ورته وایي جي زما ذهن کې یو سوال و خو چې تاسو راکوس وئ ما نه هغه سوال هېر شو دروغ یې ورته وویل امام صاحب ورته خیر دی بچې زه سبا به شي هغه ته واپس وختلو نو لږ ساعت پسې ورته بیا دروازه وټکوله نو امام صاحب بیا راکوس شو لږ ساعت له بس سترګې ورغلې وې بیا ټک ټک وشو بیا راکوس شو چې نیمه لار پورې رالی چې راکوس شو امام صاحب ورته بچی وایه څه خدمت دی وایي چې هغه سوال راته یاد خو تاسو چې نیمه پورې رالی هغه رانه واپس هېر شو بیا وچل دوه درې ځلې داسې کار وکړو بیا اخره کې چې کوم دی درېیم ځل یا څلورم ځل چې راکوس شو وایي چې اوس راته سوال یاد دی خو خفه کېږي به نه ویل نه خفه کېږم وایي چې سوال دا دی چې انسان کومه دا پاخانه وکړي انسان کومه پاخانه وکړي غټ او دسماته وایي چې وایي دا تروشي که خوږي دا د سوال د دومره لوی امام نه او بار بار نه پس داسې سوال کول دا څومره لویه بې ادبي ده او الله رب العزت به څومره خفه کېږي چې د الله ولي له ته تکلیف ورکړي او تاسو ته حدیث ما وویلو الله وایي چې زما ولی سره څوک اذیت ورکړي زما ولی له فقط آذنته بالحرم وایي اعلان ورته وکړه زما پیغمبره چې زما ډایرکټ اعلان جنګ دی دې سړي سره نو هغه ورته وایي بچیا وایي دا خو دې ښه سوال دی وکړو هېڅ خبره نه ده دې کې د خفګان څه خبره نشته وایي دا کله چې دا پاخانه وایي دا چې کله لمده وي نو دا خوږه وي او چې کله اوچه شي نو بس بیا پکې خوند نه وي بیا تروشي نو هغه بیا هم بې ادبي وکړه ویل جي امام صاحب تاسو چک کړې ده ډېر عجیبه خبرې ویل نه بچه د هر دلیل دپاره څه دلیل او څه حکمت او څه نښې نښانې وي وایي چې دې څه نښه ده تاسو ته څنګه پته لګېدلې ده وایي د دې نښه دا ده چې کله د اودسماتې لوند وي نو تاسو وګورئ مچان دې له ډېر راځي او مچان خوږ څیز له راځي مټیان او چیني له هم راځي او دې له هم راځي او چې کله اوچ شي نو دې له بیا مچان نه راځي نو پته ولګېده چې دې کې اوس خوند نشته څومره وسیع القلب خلک او څومره نرم دینه خلک داسې خلک عزتمندو خلکو چیړلي دي او پازاب کړي دي نو د غصې نه ځان بچ کوئ د غصې نه د ځان بچ کولو تدبیر سره عزتمند غصه چونکې بې اختیاره څیز دی نو د اول نمبر چې انسان له غصه راشي فورا اعوذ بالله ویل پکار دي قرآن کې الله وایي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله شیطان د څه خبره په زړه کې راولي او غصه درځي فورا اعوذ بالله وایا نو اعوذ بالله د دې علاج دی فورا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوة الا بالله او نور یو دوه درې طریقې روایات او احادیثو کې راغلي دي او د نبی علیہ السلام د طرف نه منقول دي چې کله انسان غصه شي
نو یې که ولاړې نو کېنه، او که په ناسته دله غوسه درشي نو ودرېږه مه سمله. دا طریقه راغلې ده، ودرېدل نه دي پکار. څومره عجیبه طریقه بیان کړې. تاسو ګورئ که نه کله چې انسان ملاست یو غوسه ورشي نو دا فورا راپاسېږي، او چې کله دا ناست یو غوسه ورشي دا فورا ودرېږي، او دا چې ټوپونه وایي او کیسټ هم شاته نښتئ، او کله تروش او اخوا دې خوا نښتي ټوپونه وایي. نو دې وجې نه شریعت څومره عجیبه د دې عکس طریقه یې د دې علاج وښودله چې ولاړې نو کېنه. نو چې کله انسان ډاون کېږي د ده غوسه مو سره ډاون کېږي، ښکته کېږي، او چې کله په ناسته غوسه درشي نو بیا سمله نورم ډاون شه. او بل دا علماو حکمت لیکلی چې دا ځمکه نه ده، دا ډېره یخه وي، او دا شان ځمکه کې عاجزي ده، دا پرته ده. نو په ځمکه کې سره چې انسان څومره نږدې کېږي ده کې عاجزي پیدا کېږي او غوسه ده ختمېږي. نو دې وجې نه چې کله انسان غوسه وي داسې ځای دې ګوري چې هغې باندې څه صادر نه وي، څه تولۍ نه وي، او هغه ځای پاک وي، هغه ځای باندې سملاستل پکار دي. دې سره د انسان غوسه ډېره کنټرول کېږي. او بعضو روایتو کې دا علاج راغلی دی چې انسان له اوبه څښل پکار دي، ځکه غوسه اور دی، اور، او اور په اوبو باندې مړ کېږي. نو دې وجې نه انسان له یو ګیلاس اوبه څښل پکار دي، یا که سر دې وینځي، یا مخ لاس دې ووینځي، یا نه اودس دې وکړي. نو دې طریقې سره د انسان غوسه څه شي؟ کنټرول شي او دا شي. نو په غوسې کې به عزتمندو اعتدال ساتي، ځکه غوسه پکار هم ده، یو د غیرت ځای راشي، او د دین دپاره، د اسلام دپاره، د لور دپاره، د ښځې دپاره، نو هلته خو پکار د غوسه. خو یو د غوسې راتلل دي. اعتدال څه ته ویلی کېږي؟ چې غوسه صرف ته د غوسې حده پورې وکړي، چې هغه غوسه د خپل حد نه کراس نه کړي، او د هغې نه تیر نه شي، د هغې نه وانه وړي. بس دا غوسه به غوسه جایز ده چې د حد نه، مثلا یو ځای کې صرف غوسه کول پکار دي، تا په سړي باندې سر مات کو، نو بس دا ځان له کار وکړه. یو سړي کې یو ځای کې تا له چا سوک درکړی نو ته سپېړه ورکولی شي، خو تا تمانچه راوویسته ډز سړی دې وویشتو، دا غوسه اوس ناروا غوسه ده. او غوسه داسې ځای کې کول پکار دي چې کوم ځای کې عموما چې ستا شاګرد وي، یا ستا ماتحت وي، او یا ستا بچی وي، چې هلته د غوسې څه فایده خو راوځي که نه. ځکه اوس بېجا ځای کې پردی بچی دی، ورور هغه باندې د غوسه وکړه او سړی راووت او دلته چې کوم دی ښه ګوښمال کړي او د بوس خې د نه جوړ کړو، نو ځان له دې کار وکړو. نو بې ځایه ځای غوسه نه دي کول پکار، اعتدال سره غوسه کول پکار دي، او طریقې سره غوسه کول پکار دي. بل غوسې وخت کې عزتمندو خپله غوسه نه دي سړول پکار. کله خپل بچی وي انسان پې راباندې کي، لاس پې مات کي، نو چې کله غوسه دې راله وروسته ټایم کې بیا مصنوعي غوسه جوړوه، او بیا هغه بچی راغواړه او بیا یو څو څپېړې وهه، نو هغه وخت کې به غوسه تا کې نه، ځکه غوسه کې انسان کې انتقامي جذبه را پیدا کېږي، غضب ورسره شامل شي، شیطان د سره مدد کوي. نو کله انسان ښځه طلاقه کړي، کله پلار ته کنځلې وکړي هغې عاق کړي، او کله عزتمندو چا سره چې کوم دی غوسه وکړي هغه سره ټوپک تمانچه وکړي، غټ مرض ورته جوړ شي، او بیا کله کله خپل کور او ګودر هم پرېږدي، او لاړ شي فرار شي او مخرور شي. ډېرې مسلې د دې نه جوړېږي. نو دې وجې نه عزتمندو اعتدال درجه کې چې کوم دی غوسه ساتئ. د غوسې صحیح طریقه څه ده؟ نو حدیث کې راځي من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل ایمانه. وایي کوم انسان چې چاله څه څیز ورکوي د الله دپاره یې ورکوي، که یو سړي نه څه څیز ایساروي د غوسې د وجې نه، د الله د وجې نه، که دا شی دله زه ورکوم نو دا پې خرابېږي، یا بې دا چرسي پوډري کېږي، او الله دپاره مینه کوي، او دغه وابغض لله چا باندې غوسه کوي د الله دپاره یې کوي، نو فقد استکمل ایمانه، د ایمان کامل کیږي. نو غصه به د الله دپاره کې، او خپل حد کې به کې، او د سړي ذات سره به نفرت نه کې. یو سړي نه غلط کار وشو د هغه ذات سره به نفرت نه کې. موږ ورته وایو ستا اووه نسله باندې دې لعنتي، او ستا په ابا او اجداد باندې دې لعنتي، داسې قیسې ورته بیا کوو، دومره غصه شو. او ستا که نیکه هم د قبر نه راپاڅېږي زه دې بیا نه معاف کوم، او ستا هغه په غور نیکه باندې هم داسې داسې ستا د هغه هم داسې وکړم، یا نیکه مو له یاد کړي. داسې طریقه نه دی کول پکار، او د هغه سړي د ذات نه نفرت نه دی کول پکار. نو بیا دې طریقې سره هغه درمیانه غصه شي. الله رب العزت دې موږ او تاسو د بد صفت نه وساتي، او چې څومره غصه جایز ده هغه حده پورې دی. الله رب العزت موږ حدود کې دنه پاتې کېدلو توفیق راکړي، او الله رب العزت دې د انتقامي جذبو نه زموږ او تاسو حفاظت وکړي. آمین یا رب العالمین.